بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا جی آی والا مل په سر راغسته دی چې ډیزلي راغلی او د پېښور هسپتال ته. نو ته دې باره کې ته لږ ایکسپلینیشن در کومه. ګوره چې کله څوک معمولي زخمی شي یا معمولي بیمار د کلي کور کې چې کم په محله کې ډاکټر یې غلی لاړ شي، بیا چې لږ داسې لږ ډېر بیمار شي نو داسې رستم والا چې لکه نوي کلي وایي نو داسې پسیخ لی لاړ شي، په داسې عمرسي ډاکټر لی لاړ شي که نه. بیا چې لږ ډېر زیات بیمار شي نو مردان کمپلیکس ته لاړ شي، چې بیا ډېر سیریس شي نو هغه بیا دغه ته لاړ شي پېښور هسپتال ته. خو لکه هغه بلکل داسې چې لکه خبرې مبرې نه شي کولی. نو مولانا صاحب چې پېښور ته راتو او د مریضانو دغه کول حال راغلي ته پوښتنه یې کوله او هغې له راغلی نو پلانټډ کسان یې ولا ټوټل راوستي. مطلب زما چې کوم تجربې مطابق دا ټول پلانټډ کسان وو، ځکه چې پېښور ته هغه مریض دی چې هغه مکمل په داسې کنډیشن کې چې خبرې ترې نشي کولی. مطلب هغه کم کس یې هلته ورته ملاست دی، کم کس سره هغه مولانا صاحب میلاویږي هغه خو روغ را مټکس وي، هغه خو مړه د کلي محلې ډاکټر له بوځه نو هغه سره هم ټیک کېږي. نو جی آی والا ته دا وایم چې دا پلانټډ کسان دي، ډېر مه خوشحالېږئ. دا ټول پلانټډ کسانو د مولانا صاحب هلته یې ولا بوتلي دي. پوه شوې. پېښور ته چې کوم مریضان لړ شي هغه آی سی یو کې ایمرجنسي واټ کې پراته خبرې ترې نشي کولی. او مولانا صاحب دومره ښه سړی دی که نه، هله پکار دی چې په باجوړ ته لړ شي، هلته چې کوم بیماران دي هغې له لاړ شي، کوم شهیدانان دي هغې له لاړ شي. اوس لا بله خبره جی آی والا جوړه کړې، ما ته پرون پکې زه یو منشن کړم په کمنټ کې چې یاره 20 لاک روپۍ خدای د انصافداره پیسې څه شي چې تاسو په 100 لک روپۍ باندې اوس یا ورکوئ یا نه ورکوئ، تاسو په کومه دغه کې ناست یئ، لکه ستاسو کوم قانوني حیثیت دی چې تاسو چاله 100 لک روپۍ ورکوئ یا 10 لک ورکوئ، څه شي یې تاسو له کوم حیثیت باندې تاسو غیر قانوني باندې طور باندې ناست یې، بلکل ناقص حکومت یې. خو لکه برحال دا کومه خبره ده، کوم ماشوم چې شهیدانان شوي دي لا اوسه پورې هلته پراته دي، د چا لاس دي، چې د چا خپې دي او سرونه یې نشته، د چا د جسم نور اعضا نشته، د مدرسو نه بوتلي دي. په کوم قانون تاسو د مدرسو ماشوم بوتلی دی او مدرسې نه بوتلی جلسې ته هم بوتلی دی؟ دا په کوم قانون کې دي؟ تاسو په دې دپاره یې دروستي وو چې لکه تاسو په جلسې کې د وخت سر نه مونږ مولانا صاحب او جی آی ته وایو چې تاسو پکې د مدرسې ماشومان مه راولئ، او د هغې باوجود دا ماشومان یې راوستي دي، ټوله شهیدان کړي دي. نو جی آی هلته دا میسج دی چې خوشحالېږئ مه، او د خوشحالۍ د کیس خبر نشته. دا ټول پلانټډ کسان دي. که مولانا صاحب دومره نر دی که نه نو باجوړ ته دې لاړ شي چې کوم ځای کې